بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله اواز ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا رمضان المبارک کې کلم تاسو ته موصول شوله، کلم تاسو ته مه تراله او کلم دا وظیفه تاسو وکتله. ان شاء الله العزیز هر ټایم هر وخت دا وظیفه کولی شي. د دې وظیفې ډیر زیات برکات دي، د دې وظیفې ډیر زیات ثمرات دي. یاد ساتئ چې د دې وظیفې په توفیل باندې الله پاک بعضو خلکو ته بې فنا رزق ورکوي. د هغوی دسترخوان محترمو د خوراکونو نه دا ډیر زیات ډک وي، هغوی ډیر زیات خوشحاله وي. دغه رنګه که تاسو خیال وکړئ یو رمضان دی یو غیر رمضان دی. نو په رمضان کې د خلکو د نیکو چې کومه ریشو ده، د نیکو چې کوم ترتیب دی، د مونځونو کوم ترتیب دی او څونه د پرهیزګارۍ ترتیب دی، نو خلک ډیر زیات ګناهونه پکې نه کوي. دغه رنګه ډرامې فلمونه پکې دا نه ګوري. الله پاک دې خلکو ته بې فنا رزق ورکوي او دغه رنګه خلک ټول کوشش کوي چې ذکر وکړي، خلک ټول کوشش کوي چې د قرآن مجید تلاوت وکړي او دغه رنګه خلک ټول کوشش کوي چې نوافل دا وکړي، خپل پروردګار دا راضي کړي. نو څومره چې په رمضان کې زمونږ او ستاسو د نیکو ریشو دا سیوا وي، موږ نیکي کوو، دغه رنګه الله پاک د هغې مطابق موږ او تاسو له بې فنا رزق راکوي. چې کله محترمو د رمضان میاشت دا نه وي نو خلک نیکیانې کمې کوي، نیکۍ نه کوي، مونځ نه کوي، نو بیا په مشکل باندې د یو ټایم سالن دا څوک نشي پیدا کولی. نو یاد ساتئ چې رمضان المبارک دا ډیر زیاته بختوره میاشت ده. الله پاک موږ او تاسو باندې رجب راوستو چې دا بنده به زما نه څه وغواړي زه به ورله ورکړمه. خو بعضې بندګان داسې وو چې هغوی د الله پاک نه وغوښتل، الله پاک هغوی له ورکړل. او بعضې بندګان داسې وو چې په شعبان کې هغوی د الله پاک نه وغوښتل، الله پاک ورله ورکړل. الله پاک وایي چې دا رمضان زما میاشت ده، په دې کې خو زما نه څه وغواړئ که نه. نو اصل کې رمضان مبارک د دې لپاره ده چې الله پاک د خلکو سره ملاقات وکړي، الله پاک ته خلک دغه رنګې د خلکو ته الله پاک محترمو دا وریاد شي. او دغه رنګ الله پاک اعلان کې ای زما بنده 11 میاشتې زما نه لرې وي، 11 میاشتې زما نه لرې وي، راشه د یو میاشت کې هم ما سره صلح وکړه که نه. نو دغه رنګ د یو میاشت کې بنده الله پاک ته ورنږدې شي، نو الله پاک دې بنده له بې فنا رزق محترمو دا ورکړي. یاد ساتئ چې رمضان المبارک کې څوک دا وظیفه کوي، الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې د انسان ژوند دا مالامال کی. الله پاک به انسان بے فنا مال و دولت ورکی، الله پاک به انسان رزق دا محترم دا فراح کی. نو راځئ چې وظیفې ته وظیفې طریقه ترتیب دارې چې کله موږ او تاسو په رمضان المبارک کې ګرځو، یا دغه رنګې دا وظیفه د رمضان نه غیر هم کولی شئ. موږ ګرځو، موږ ناست یو، کو هر حالت کې یو، لومبیا 3 پیرې درود شریف، بیا د هغې نه بعد یا رزاق الله الصمد یا رزاق، یا رزاق الله الصمد یا رزاق. روزانه دا موږ 100 پیرې وایو روزانه. انشاءالله العزیز الله پاک به دومره رزق موږ او تاسو له راکړي چې موږ او تاسو به ورته دا حیرانه یو. نو کوشش کول محترمه پکار دي چې موږ د الله پاک د رضا لپاره دا وظایف کوو. رزق به الله پاک موږ او تاسو له خود به خود دا راکوي. یاد ساتئ چې یو سړی غوا والي د دې لپاره والي چې یاره دا مال څپیا کې کوي. نو که تاسو حال وکړئ هلکه غوا والي د څه لپاره، د پوی لپاره څپیا کې پکې خود به خود راځي. چې کله موږ وظایف د الله پاک د رضا لپاره کوو نو بیا به الله پاک زموږ او ستاسو رضا محترمو دا ولټئ. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولې مسلې حل کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.